تغییر لفظ تا دلالت کند بر حقارت یا قلت مدلولش و برای تعظیم و ترحم نیز بود تصغیر دا د احکامو د علم صرف نه یو حکم دی او دا صیغه ده د باب تفعیل د مصدر صغر یصغر تصغیر په یو څیز کې وړوکوالی د صفت یا د کیف یا د کم پیدا کول کیفیت کم مقدار په مقدار کې کموالی راوستل یا قدرتی پکې موجودی یا پکې قدرتی موجودی یا ته پکې چې کم دی په مقدار کې کموالی راولي په کیفیت کې کموالی راولي خبره پوه شوې رڼا او تیاره کیفیت ته مثال په طور باندې یو مثال درته وایم ګورې دې کې کمی او زیاتې راځي که نه راځي که نه اوس که تا یو 1500 بلبونه په دې کمره کې ولګول نو رڼا به ډېره شي که نه او که دا ټول دې مړه کو پردې دې چې کوم دی دې کړکو ته ځوړندې کړي نو تیاره به جوړه شي کیفیت د رڼا کې به کمی راشي او یو کم دی مقدار په مقدار کې دې چې کوم دی کمی به شی راوست لکه مثلا روپۍ او ډېرې روپۍ لږې روپۍ او ډېرې روپۍ خبر دراهم او درایهمات دراهم ډېرې روپۍ دي نو مکبر دی او درایهمات دا لږې روپۍ دي په خبره باندې پوه شوې بهرحال تصغیر تغییر لفظ متغیر کول بدلول د لفظ دی تا دلالت کند بر حقارت دې دپاره چې دلالت وکړي په حقارت باندې کله کله به داسې کېږي چې دا تصغیر به د حقارت دپاره راځي لکه په عالم کې ته تصغیر وکړې نو عویلم پکې ووې عالم کې د تصغیر طریقه درته ښیي چې اول حرف به مضموم کې دویم به مفتوح کې په دریم مقام کې به یې د تصغیر راوړې او که چېرته دا اسم ثلاثي و نو آخري حرف به محل د اعراب شي او که رباعي و حقیقي رباعي و یا سره حرف زائد راغلی و نو بیا به د هغې نه وروستو په حرف باندې د حرف د یا نه کسره به راشي وروستو او هغه آخري حرف به محل د اعراب شي نو عویلم دا ته د حقارت دپاره ووې ملا ګوټې څه شی ملا ګوټې عالم ګوټې څه مطلب شو یعنی تا هغه ته د دې حقارت نظر کې چې داسې غټ عالم نه دی خو داسې څه په الف بې تیسې باندې پوهېږي پوه شو مطلب باندې کنزل ورته بیا هم مه کوه خیر دی کنزل رحمان بابا څنګه شعر ویلی وی چې زه خاکپا زه رحمان خاکپا د عالمان یم که اعلا دي که اوسط دي که ادنا که اعلا دي که اوسط دي که اعلا د علماو په خپل منځ کې فرق یې که نه خیال که نه څوک به ډېر لوی غټ عالم وي نو خلک وایي جامع المعقول او منقول دی جامع المعقول یعنی په دغه باندې الف بې تیسې هم پوهېږي او په باب الصلات کتاب الصلات او کتاب الطهارت هم پوهېږي او سبحانه ما اعظم شانه باندې هم پوهېږي او ان ابها درر تنظم فی بنان البیان باندې هم پوهېږي او لبست الخمیسه ابغي الخبیثه وانشبت شسی فی کل شیسه هلکه په دې باندې هم پوهېږي او په ضربه یضربو هم پوهېږي او په زید قایمون هم پوهېږي خیال کې مراله نو خلک ورته بیا څه وایي جامع المعقول والمنقول خوار نشو تاسو ما تاسې نه وایي څونه ټکي مې ته وایي په یوه سا مې ته ټول راغونډ کړې که راغونډ مې ته نه کړې مې وایه راته ځه خبره باندې پوه شوې دغه چې کوم دی نو مولا کتاب شروع کړم چې کتاب نیمې نه کتاب اړولی چا ونه نښه بدله کړه چا اوس نه چې نښه یې بدله چې راکړه ډېر خفه و
وی داسې دونه خبره 3 کاله کېدي مې ته کتاب رسولی و که نه نو چې نښې وله به وی داسې دونه ګرانه خبره نه ده زه بیا د سره شروع کړم خو ستا د بدنیتي مې بری شي ستا به د بدنیتي مې خفه کوي نو زه وایم داسې خاص خبره نه ده زه به ځان ته په خپله ویم خو ستا د بدنیتي مطلب باندې پوه شوې ښه بهر حال ما ته خیال دی سبق ته خیال کوه ګران نه دی ښه دا تصغیر دی ویلی دی تاله به انشاءالله په شافیه کې راشي کوم ځای کې به راشي شافیه کې به چې کوم دی نو تصغیر دا مسلې راشي ښه نو حقارت به نه کې خو استعمال شته دی په کلام د عربو کې د دې ټکي استعمال شته کنزل به نه کې خو د کنزلو استعمال په معاشره کې شته دی دروغ به نه وي خو د دروغو استعمال په معاشره کې شته دی مطلب پوه شوې نو سته به د دې مطلب دا نه چې د دروغ وایه جادو کوه سحر کوه خبره پوه شوې امولیانو ته نه ویلي چې نحنو فتنتون مونږ ازمیښت دپاره راغلي وګورئ ښه تاسو وراني زده نه کوئ وراني زده نه کوي په مسله باندې پوه شوې هلکه که دې اوبو کې دې دا فلانې څیز واچه وګوره زهر ته جوړېږي خیال کوه ځان تې ساته نو ته پکې زهر واچې ملا لی ورکړې چې ایسته مړ شي مطلب باندې پوه شوې دا خو کښېنه چې په دې اوبو کې هلکه څوک ګوړ او چیني واچوي شربت ترې جوړ شي او ملا لی ورکړه د روژې ثواب یې وشو خبره پوه دا دې باندې خو عمل نه کوې نو دا عویلم مستعملیږي د تحقیر دپاره خو تی د تحقیر دپاره مه مستعملوه تی تقابل دپاره مستعمل که چې فلانې ملا هغه غټ عالم دی او دی د هغه نه وړوکی عالم دی د دې علم د هغه نه کم دی او د هغه علم چې کوم دی نو سیوا دی د هغه علم سیوا دی په خبره باندې پوه شوې او دا فرق شته که نشته په ابیان د علماو کې عامو خلکو کې شته که نشته مالدار او غیر مالدار کې شته که نشته دی غټ او وړوکی مالدار شته د اسمان په دې ستورو کې فرق شته که نشته دی خبره پوه شوې صحابهو کې هم فرق شته اصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه د ستورو په شان ستورو کې غټه واړه شته که نشته خبره پوه شوې مرتبو کې فرق شته که نه ابوبکر صدیق د ټولو نه غټ دی عمر فاروق پسې دویم نمبر دی داسې راځه نو وحشیم پکې راغلی رضی الله تعالی عنه اوس به ورته رضی الله تعالی عنه وی په خبره پوه شوې یو صحابي دی چې هغه کاتب وحی څو وحی به یې لیکلی وحی کاتب وحی نو نبی علیه السلام ته دا آیتونه نازل شو نو هغې کې آخري ټکی و فتبارک الله احسن الخالقین چې الله انسان جوړ کړ څومره ښکلی جوړ کړ داسې جوړ کړ هغسې جوړ کړ نو د ده د خولې نه غیر ارادي طور ووتل فتبارک الله احسن الخالقین نو ده نبی علیه السلام دا د قرآن د آیت حصه ده لکه دا اوس راولیکه هغه د خولې نه غیر موافقتو دې ته څه ویلی کېږي موافقتو نو هغه وی ښه بس پرېښود وی نه لیکم دا خو زما او د خدای مرتبه یوه شوه زما او د خدای مرتبه یوه شوه او چې خدای کوم کلام را لېږلی او د هغې په شانتې کلام ما مو وی تا ته وحی راځي بس ما ته هم وحی لاړ مرتد شو نو دغه ته لاړ د مکې مکرمې ته نبی علیه السلام په فتح مکې په موقع باندې بعضې کسانو د قتل حکم کړی وي په حرم کې په کعبه کې دننه مردار کوي یو پکې عبدالله ابن خطل دا ډېر موپټ انسان و نبی علیه السلام ته ډېر سخت کنزل کول نو نبی علیه السلام چا وي چې یا رسول الله اخو د غلاف لاندې پټ شوی وی د غلاف لاندې قتل کوي په کعبه مبارکه کې د کعبې د دروازې مخې ته د کعبې د غلاف لاندې هلته بعضې ګناه د معاف کولو قابله نه وي نو هلته کې په حرم شریف کې چې کوم دی نو مردار که ولې دا قابل معافي جرم نه و بعضې جرم قابل معافي نه وي بعضې جرم قابل معافي نه علماو ته کنزل چې کوي دا قابل معافي جرمونه نه دي دا خو دا علما ښه خلک دی چې بیا هم خدای هدایت ورته وکړي الله باندې پوه شي نو یو پکې دقه سړی هم و چې دا مرتد شوی او د وحي نه وی چې دا خو ما باندې وحي راځي فتبارک الله احسن الخالقین پکې ما ونه ویسل سوره مومنون کې
خیال کې راځي تېره شپه دې ووایي په کې ټکی اوس خو حافظ نه یم چې حافظ نه یم نو ماته آیات نور یاد نه خو دا ټکی خو پکې راته یاد دی خبره باندې پوه شوې نو فتبارک الله احسن الخالقین نو وایي چې دا سړی کوم ځای کې تاسو ومونده نو قتل یې کوي رسول الله مبارک وایي دا د معافی قابل نه دی معافی قابل نه دی نو بیا حضرت علی کرم الله وجهه ورته مینت وکړه چې معافي ښه معافي نو علي رضی الله عنه خو نبي اسلام ته ډېر ګران و که نه ډېر ورته ګران و یو خو یې وړوکی لوی کړی و ماشوم خبره باندې پوه شوې نبي اسلام ته 40 کالو دی د 8 کالو نو د دونه عمر دی ماشوم لوی کړی و نو مینه به یې ورسره وکړه نه او د تره زوی م او هغه تره چې د نبي علیه السلام سره ډېر احسانات هم کړي او ډېر زیات چې کوم دی مینه محبت یې ورسره دا ورته ګرانه مو د دغې وجې نه خپله نیازبینه لوري حضرت علي له ورکړې وه فاطمة الزهرا پوه شي مطلب باندې نو چې هغه ورته سفارش وکړو نبي علیه السلام معاف کړ نو کریم یې وویل مسلمان شي چې مسلمان شي نو بس مسلمان شي بس صحابي ته جوړ شي خو په 8 کال د هجرت باندې په 8 کال د هجرت باندې فتح مکې په موقع باندې ښه وحشي م تښتېدلی و پوه شي مطلب باندې نبی علیه الصلاة والسلام عام اعلان د معافۍ کړی خو یو څو کسان یې مستثنا کړي وو خیال کې په ژوند کې د جنګ نه مخکې وایي خلک وایي نبی علیه الصلاة والسلام خیرې نه دي کړي نبی تاسو کنځل کوئ تاسو کنځل کوئ نبی علیه السلام خیرې نه دي کړي مې ولې نه دي کړي دروغجنه نبی علیه الصلاة والسلام د خپل د تره زوی د ابو لهب په باره کې دا نه ویلي اللهم سلط علیه کلبا من کلابک خدایه په ده باندې د خپلو سپو نه یو سپی مسلط نو دا ستا کوسډه سپی نه یادوي یعنی یو قهر پې نازل کړي قهر پې نازل کړي په خبر په سفر کې تلل نو پلار یې چې کوم دی خلکو ته ووی دی به په منځ کې سملوي تاسو به ترې ګیر چاپېره سملئ بسترې به ګیر چاپېره کېدئ زمری راغی دار یو خولۍ بویوله د شپې خولۍ بویوله نو چاته نور څه ونه دی چې کوم دی د خېټې نه راوچت کړه اخوا یوسې ګیرې واتې خبره باندې پوه شوې اللهم سلط علیهم کلبا من کلابک ولې دا کعب ابن اشرف باره کې نه ویلي چې من لکعب ابن اشرف فانه آذى الله ورسوله من لکعب ابن اشرف څوک به کعب ابن اشرف مردار هغه یوه ښځه د نبي اسلام ډېر سخت مخالفت به ړوند صحابي په سر هغه په خېټه کې وره چې کوم دی نو توره ور ومنډله او پورې راپورې یې ترې وښکله تاسو خیال ته راځي دا نبي علیه السلام باقاعده په قنوت نازله کې قبیلو ته خیرې کړي قبیلو ته خیرې ولې نه دي کړي خبر دی یو سړی څه نه خبر نه دی نن یې پوزه توره کړه او سبا وایي زه انګر یم خبره پوه شوې نن جولا چې سبا نشیړه کوي نه ځان خبر کړه د دین نه رسول الله خیرې هم کړي رسول الله دعاګانې هم کړي دي رسول الله صبر هم کړی رسول الله غصه هم کړې ما پوه شوې نبي علیه السلام غصه هم کړې ده میلمانه ورته راله ګیرې خریلې وې او بریتان یې پرېښودلي وو نبي علیه السلام ته مخ واړوي بل طرف ته وي اکرم الضیف ولو کان کافرا د میلمه عزت وکړه اگر که کافر دی او بل طرف ته د فارس او د ایران نه چې میلمانه راله او ګیرې خریلې وې نو رسول الله پکې مخ واړو نه کتل ورته دا اکرام دی که دا بې اکرامي ده دا بې اکرامي ده خو هغې له زوره نه په دې خبره باندې ورکوله پوه شي مطلب باندې ابو رافع پسې سړي ونه لېږل چې ښځه ترې والی نو ښځه ترې واخېسته که وایې ترې نه اخېستله مطلب باندې پوه شوې عبدالله ابن عتیق نو یوه خبره خو نه ده چې تا ته بیان کما دا خو چې چېرته سیاسي جلسه نه ده که نه خو بعضې خبرې پکې راشي چې خلک هم خفه کي نو موږ خفه شو نو ولې زموږ دا زړه د غوښې نه دی جوړ زړه د چا نه د ګاټې نه جوړ دی که د غوښې نه دا هم د غوښې نه جوړ دی موږ هم خفه کېږو په خبره پوه شوې چې ته راته 2 لکه کنځل وکړي او زه درته یو کنځل وکړم نو زما هغه کنځل هغه چې کوم دی نو ټولې دنیا ما وشرمې او خپل چې دا 2 لکه کنځل دې ما ته کړي دي نو هغه خیر دی هغه د هغې څه پروا نشته دی پوه شوې مطلب باندې دا د رسول الله سنت دي خبره پوه شوې زبرګي به هر ځای کې نه کې صبر به هر ځای کې نه کې صبر چې د اندازې نه سیوا شي به هغه بزدلۍ ته چې کوم دی نو ورسېږي رسول الله مبارک میدان جهاد کې صبر کړی دی ابی ابن خلف په دې ځای په دې معمولي باندې په نیزه باندې و د اوښ غویي په شان بقړې والې که نه والې تاسو خیال ته راځي به هر حال مونږ یې څه کوو کوم ځای ته وماړه خو دې بې خو نه باسه ستړی دې کړم نو خو دونه وایه چې ملا ستړی کېږي سبق وایه
ختمیږي اسم ختمیږي 15 د نقش بګشتمې درې شي خو ختمیږي خو اسم ختمیږي کنه خبره پوه شوې نو حقارت تبه نسبت د حق تبه د حقارت دا عویلم چې ته وې کنه نو داسې نه چې عالم ګوټې ته ورته په سپک نظر باندې ګوري نه جي ته ورته په دې نظر ګوري چې د هغه علم د پلانکي خان نه یو چټاکی کم دی پوه شو په مطلب باندې یا قلت مدلوله شي دا په کم کې چې کم دی نو تصغیر دی کمیت یا به دلالت کوي په قلت د مدلول باندې لکه درایهمات خلق وي څه وایي روپۍ ګوټې مطلب دا نه ده مقدار یې کم لږې غوندې روپۍ خبره پوه شئ اوس مثال په طور یو طرف ته 50 کروڑه روپۍ دي څونه او بل طرف ته 50 روپۍ دي نو د 50 او د 50 کروڑو په منځ کې فرق دی که نه نو دا 50 درهمات دي کروڑه اله دراهم دي اله څه دي دراهم دي په خبره پوه شوې نو زه خو د خدای نه ځکه غواړم چې تاسو له پې ودونه کوم خوارش نه شو ما مدرسه پې دله جوړوم تاسو له پې څه کوم ودونه کوم یو وایي چې دغه یوې نه په تېښتې م تراله بلکې تاسو خیال تراله بهرحال و برای تعظیم و ترحم نیز بود او دا تصغیر د تعظیم د پاره هم راځي ابین لفظ راغلی قرآن شریف کې نه راغلی یا ابتی خیال کې راغلی دا قرانګې چې کومه دی نو ترحم د پاره یا بنی ارکم معنا خبره پوه شوې بنیه زوی ګوټیا نه دا ترحم د پاره د مینې د محبت د اظهار د پاره چې کوم دی خلک په پښتو کې موږ دا زما بچوړی دی چې د پلار د بچی سره محبت وي خیال کې مرازي نو هغه داسې وایي ښه و تصغیر معرب بر 5 وزن میں آید تصغیر د معرب دا په 15 اوزانو باندې راځي ای وزن سوری نه صرفي وزن سوری کې دا مطلب چې حرکات سکنات به یو شانتي ضروری نه ده چې فا او عین او لام د یو بل مقابله کې راشي ښه سه حرفي بر فعیلون سه حرفي او په فعیلون باندې راځي چون رجیل و طلیحه و حبیلا و رحیلان و زیدون و هنی الی اخره لکه فعیل دا د رجل په تصغیر کې نو طریقه تا ته ما ویلې وه چې اول حرف به مضموم کې دویم به مفتوح کې او په دریم مقام کې به یې د تصغیر راوړي نو دا لام به چې کوم دی محل د اعراب شي رجیلون سړی ګوټې د تصغیر دپاره د تحقیر دپاره ورته مه وایه دا د هغه د دې بدن د دې قلت دپاره ورته وایه مطلب باندې پوه شوې لکه غټ سړی دی نو هغه 5.5 فوټه په او کم 6 فوټه دی په خبره باندې پوه شوې او بیا هم غټ سړی دی په دې لحاظ باندې چې عمر ډیر دی خو دومره دی دنګ نه دی نو دا رجیل دی څه دی رجیل دی زما یو مرید دی عبدالکبیر نوم یې دی علم یې مو وکړو خیال کې راله او دونه دی هلکه څوک د باندې خپې کښېنه دي چې ته د خلکو منځ کې روان پوه شو عالم دی نو اوس هغه ته په سپک نظر هم نه ګورې ځکه عالم دی هغه ته په سپک نظر هم مه ګوره ځکه انسان دی د انسانیت خو بس تقاضا یي که نه د هغې خو بس ادب او احترام کې که نه به هر حال رجیل طلیحتو دا ثلاثي دی دا تی پکې زاید راغلی ده نو دا طلحتو دی نو طلیحتو واضح دی ګران نه دی حبلا دی الف پکې زاید راغلی ده تانیث دپاره حبیلا او رجیلان که چېرته تسنیه شي او که رحیلان شي بیا ټیک دی خو رجیلان به زیات مناسبي و زیدون دا واو نون پکې د جمع دپاره راغلی دي تصغیر د مفرد کېږي ښه نو د زیدون تصغیر شو زویدون واو نون پکې را زویدون شو و هنیداتون دا د هندون په تصغیر کې الف تی باندې جمع شوې ده هنیداتون نو الف تی بصیرا بصیریون با په منصوب کې دا په
بستری یون کې څه شي کې لګا په بستری یون کې بس د بصرتو د بصره چې کوم دی نو هغه تصغیر دی نو هغه بیا یې نسبتی دی پکې راوستله نو بصری یون شو څه شو بصری یون نو په دې کې تصغیر کو نو په دې با سواد را په دې کې به تصغیر وکړي نو بابا مضمون کې سواد به مفتوح کې یې د براوړي رستو سره یې د تصغیر نو بوسایری یون رستو یې نسبتی ده نو د را باندې به کسره راوړي ښه و بعیلبک دا د مرکب تصغیر دی د اول جز به وکړي د دویم به نه کې نو بعیل د بعل تصغیر دی بعیلبک خمایسة عشره او خمایسة عشره دا په هغه صورت کې چې دا د چا دپاره علم کې که چېرته دا عدد باندې مستعملیږي نو بیا په اول جز کې به تصغیر نه کې بیا به تصغیر چې کوم دی په دواړو جزونو کې بلکې په هغې کې تصغیر کېږي بیا نه او عبید الله دا مرکب اضافي دی اول جز کې تصغیر وشو و ثلاثي مزید او ثلاثي مزید و رباعي و خماسي او رباعي و خماسي اگر حرف رابع آها مده نبود که داغی سلورم حرف مده نو بر فعیلون آید دا برازی پا فعیلون بانی چون مزایربون دا زارب دا ثلاثی مزید دے نو دے کے تصغیر دیکھو نو دا نا دا دا مصربون یا دا مصربون تصغیر دے میم پکې راغلی دی د زارب نه دی اخو زوایریب راځي نو دا به مزایربون به راځي مزایربون نو دا د فعیلون دا وزن سوری دی ښه وزن سوری دی ځکه چې په مزایربون کې دا میم زاید دی او په فعیلون کې فا دا چې کومه دی نو اصلي ده خیال کې راله بهرحال په فعیلون کې لام ثانی چې کوم دی دا زاید راغلی دی او په مزایربون کې با راغلی ده هغه لام ثانی نه دی ښه هغه لام اخو با کلمه ده اخو لام کلمه ده خبره باندې پوه شوې لام زاید نه دی خو وزن د فعیلل او د مزایرب یو دی اینه په مزایرب کې میم په اول کې زاید راغلی فعیلل کې لام ثانی په آخر کې راغلی دی دې ته وزن سوری ویلی که حرکات سکنات د ټولو یو دي که یو نه دي حرکات سکنات یو دي دا وزن سوری شخه و جعیفر او بل چې کوم دی جعیفر دی جعیفر د جعفر جمع ده د چا د جعفر جمع ده جعیفرون به پکې وي سفیرج دا چې کومه دی د سفرجل جمع ده دا تصغیر دی سفرجل چې کومه دی نو هغه بیې ته ویلی کېږي بحذف الخامسه سفرجل نو چې د دې تصغیر دی نو سفیرج دی وي پنځم حرف دی که نه حذف که و اگر بود او کچری مده پکې چې کوم دی راغلی هو نو فعیلیل بیا به فعیلیل راځي چو مزایریب لکه مزایریب په مضراب کې هغه په مضرب یا مضرب دا مخکې چې کوم راغلی او مزایرب او دا په مضراب کې نو په مضراب کې چې تصغیر کو میم به مضموم کې زواد به مفتوح کې یې د تصغیر به راوړي نو مزایری پرې باندې به کسره راشي درې د کسرې نه وروستو الف راغلی مده بدل شو په یې باندې مزایریب دی پکې وي ښه و قریتیس په قرطواس کې قرطواس کاغذ ته چې کوم دی نو ویلی کېږي خیال کې راله د دې کې تصغیر کو نو د دې توا نه وروستو د توا باندې به کسره راوړي او د هغې نه وروستو مده دی په یې به قریتیس به پکې ووي خدیریس په خندریس کې دا نون زاید بلا بتې نه لر کې دا رباعي مزید دی په خبره پوه شوې ونحو سکیران ونحو سکران مثل د سکران واجمال فعیلال سکران چې الف نون پکې مزیدتین راغلی دي اجمال دا جمع ده چې کومه دی نو د جمل د دې وزن به فعیلال راځي ولې چې دا که سکیران په دې کې دی چې کوم دی تصغیر په سکیرین باندې وکړه نو د الف محافظت به رانشي او دا الف نون په معن سیوا شوي دي دې ته الف نون مزیدتین وایي څه ورته وایي الف نون مزیدتین ورته ویلی کېږي دا معن سیوا کېږي دا د ضارب په شانتې الف نه دی چې صرف ځان له سیوا شوی دی بلکې الف او نون دا معن سیوا کېږي پوه شو په یو ځای باندې اجمال
دې کې ولې نه کې او جایمال په دې کې ولې وې فعیلال په وزن باندې پکې تصغیر ولې کې وې په دې وجه باندې چې یو اجمال چې افعال وزن د جمع دی یو افعال وزن دا چې کوم دی نو هغه د چا دی د مفرد دی دا به تعالی ان شاء الله علم صيغه کې راشي چې د ته لیکلو اعشار یاد دي وینا خبره پوه شوې دې کې لیکلو خیال کې راځي اعشار نو چې د جمع وزن راشي نو هغه کې به دا الف نه بدله او چې د جمع وزن نه د مفرد وزن لکه شان او عیشیر به پکې وي پای کې وسوي او عیشیر به پکې وي ها و خماسی بروایت اخفش فعیل چون صفیر جلن بکسره جیم او خماسی داغه تصغیر خو باول کین التیتا ته ویلو چې خماسی داغه تصغیر باندې کیږي او کسو کې کوي مع ضعفن سره د ضعف نه کوي نو بیا بس چل کې په روایت د اخفش باندې فعیل آید دا برازي لکه صفیر جلن په کسره د جیم باندې او د جمهور په نسبت باندې په حذف د حرف خامس باندې راځي لکه صفیرج به پکې وي او که چرته د سفرجل نه علاوه بل داسې ټکی و چې په هغې کې داسې حرف راغلی و چې د هغه مشابهت د حرف زاید سره لکه فرزدق مثال ما ویلی و تا ته څه مې ته ویلی فرزدق نو فرازق به پکې وي دغه دال به حذف کړي لکه دال خو حرف زاید نه دی وی د حرف زاید د تا سره مناسبت دی په مخرج کې په خبره باندې پوه شوې ښه جي پس بدان که از دو زاید ثلاثی جزء مده رابع پس پویشه چې د دوو زاید ثلاثیونه علاوه د مده چې څلورم مقام کې یکی را کې عمده نه بود یو چې هغه عمده نه وي بیا وفګنن ابه وغورځېږي و مده را یا ګرداند مده به یک دوه حرفونه په یو کلمه کې سیوا شوي دي نو په دې کې چې کوم دی کم اقل فایدتن دی هغه به حذف کې او کوم چې اکثر فایدتن دی دا اصطلاح مې درته هغلته په دې شافیه کې خبره پوه شوې د هغې اصطلاح مې درته وویله اقل فایدتن اکثر فایدتن او دو ته عمده او غیر عمده ویلي دي یکې را کې عمده نو یو شی عمده اکثر فایدتن غیر عمده اقل فایدتن دا خبره شوله ښه او که مده وه مده به په یې بدل کې مثال ذکر کې چون مطلقن در منطلقن لکه مطلق به وی په منطلق کې په منطلق کې دوه ټکي سیوا دي یو میم او یو نون دی خو دا میم اکثر فایدتن دی دا ځکه صیغه د اسم فاعل ده او دا میم د فاعلیت دپاره سیوا شوی دی او دا نون چې کوم دی نو دا د بابیت دپاره سیوا دی دلته به د صیغې لحاظ وساتي نو مطلق به پکې ووي وقلینستن وقلیسیتن در قلنسوتن په قلنسوتن کې یو پکې نون سیوا دی یو پکې واو سیوا دی دواړه یو برابر دي ښه نو که دا واو ته حذف که نو قلینستن به ووي په قلنسوتن کې به تصغیر څه وکړي تصغیر په طریقې خو پوه شوې که نه قلینستن به ووي او قلیسیتن قلیسیوتن نون دې حذف کو بیا غواو د وجه د کسرې د ما قبل نه په یې بدل شو نو قلیسیتون شو و سلیتین او سلیتین در سلطان په سلطان کې ځکه دا الف نون مزیدتین نه دي د سلطان الف نون مزیدتین نه دي د سکران په شان دي لہذا د دې د الف په یې باندې بدل شي سلیتین به ویل شي په مسله باندې پوه شوې خاجي ورواست متعلیق روا دي چې کوم دی متعلیق د منطلق په تصغیر کې بتعویض یا په عوض راوړلو د یې باندې از محذوف د محذوف نه واسع خجی دا پکې جایز دي چې په منطلق کې دی متعلیق وي د کسرې د تصغیر نه وروستو چې کوم حرف دی هغه به په مده به دلته راوړي مده زایده به راوړي نو دا مده زایده په کلمه کې راتلل دا چې کوم دی سبب د تخفیف دی خیال کې مرازي ډېر کې به چې کوم دی نو دغه طریقه اختیار کړي ښه دغه نون محذوف نه به یو قسم عوض راشي ښه بتعویض په تعویض چې کوم دی د محذوف باندې هغه به برابر کړي ښه جي ها و اسی زایده دا بله قاعده د دریو زایدونه چې یو کلمه کې درې زاید راغلي
غیر عمده را حذف کنند. غیر عمده به حذف کې مگر مده مذکور یا گردد که مده پکې و مده زائده هغه به په یې بدل شي. چون مقیعس در مقعنسس و حریجیم در احرنجام. مقعنسس ته خیال وکړه په دې کې درې زایدونه دي، یو میم دی، یو نون دی، یو سین دی. خبره پوه شوې؟ لام کلمه ده، لام ثانی دا سین ښه. مقعنسسن نو دا نون به هم حذف کې، دا سین به هم حذف کې، میم به نه حذف کې، ځکه دا علامه چې کوم دی د فاعلیت ته نو مقیعس به پکې وي. و حریجیم حرنجام کې، حرنجام کې یو حمزه ده، یو نون دی، یو د جیم نه وروستو چې کوم دی الف دی. نو دا احرنجام کې نون به حذف کې او حمزه به حذف کې، او دغه مده چې کوم دی په احرنجام کې د جیم نه وروستو الف دی، حریجیم دا به په مده باندې بدل شي، ځکه د کسرې نه بعد واقع شه او د کسرې د تصغیر نه بعد چې کوم ټکی واقع شي حرف علت په یې باندې بدلیږي. د یې د تصغیر نه چې بعد واقع شي قواعد دا د دې ته ذکر کوي، خو چونکې دا قواعد ته ویل مخکې دی ویلي دي نو زه ته اشاره قدرې په هغې کې کوم ښه. و در رباعي جزء مده مذکوره زیادتې نه مانند او په رباعیو کې علاوه د هغه مده نه چې مخکې ذکر شو چې هغه زیاتوالی هغه نشته و مده یا شود او مده به په یې بدلیږي. په رباعیو کې چې څومره زیات مزید حرفونه راغلي هغه به حذف کولی شي په تصغیر کې، البته که مده و نو مده به هغه به نشي حذف کولی او په بل مده بدلیږي. چون بعیثر لکه بعیثر در مبعثر په مبعثر کې، په مبعثر کې میم زاید راغلی دا به ترې نه لر شي نو بعیثرون به پکې وي. مگر در نحو سکران و اجمال و حمرا و قرفصا په دې سکران او دې ټکو کې دې کې به څه وي که سکیران و اجیمال و حمیرا و قریفصا گویند. دا به ځکه داسې وي چې که سکران کې ته تصغیر وکړي او سکیرین پکې ووي دا الف نون چې کوم مزیدتین دي د دې اصلیت به ختم شي او د دې په وجه خو دا صیغه غیر منصرفه ګرځېدلې ده. او اجمال کې که دا الف اجیمیل ووي نو دا الف چې کوم دی د جمعیت دپاره راغلی په افعال کې نو د دې هغه جمعیت به ختم شي. حمرا حمیرا پکې ووي دا الف مده یا حمزه ممدوده هر څه چې ورته ته وي دا د تصغیر دپاره د تانیث دپاره راغلی دی، دا علامه د تانیث ده. او بیا د علامې د تانیث نه علاوه دا قایم مقام د سببینو دی په عدم انصراف کې. او قریفصا کې هم دغه خبره ده، قرفصا دا ناسته داسې چې خپې راوچتې کې داسې ناستې ته ویلی کېږي ښه. الف تانیث مقصوره، الف د تانیث چې مقصوره وي یو ممدوده وي یو مقصوره غیر رابع بیا افتد او څلورم نه وي دا به ګرځېږي. چون جحیجبن لکه جحیجبن و حویلیون در جحجبا و حولایا په جحجبا و حولایا جحجبا ته فکر وکړه دې کې د الف راغلی څلورم مقام کې نه دی، د سړي نوم دی. د الف د تانیث دپاره چې کوم دی مستعمل شوی دی، خیال کړه چاله نوم یې ښودلی دی نو دې کې به جحیجبن ووي دغه الف به چې کوم دی نو حذف شي. خیال کړه و حولایا دا د مقام نوم دی نو حویلیون به پکې ووي هغه اخرانې الف هغه حذف شوی دی. او دا حویلیون په دې لام کسره راغلی ده، د لام د کسرې نه وروستو الف راغلی دی، هغه الف په یې بدل شه دوه یېګانې جمع شوې نو حویلیون دې ووي ښه. و در حبنطوا حبینتون و حبیتون آیت او په حبنطوا کې په دې کې نون هم راغلی دی الف هم راغلی دی. الف د تانیث دپاره دی او نون چې کوم دواړو حکم یو شانتی دی، د دواړو حکم یو شانتی دی. نو که الف د حذف کړي نو حبینتون بشي ابا نسین حذف کیږي، او که حبنطوا کې نون حذف کې نو حبیتویون بشي. څه بشي؟ حبیتویون. خو په دې یا باندې زما ثقیله وه التقا د یې د تنوین راله یې د حذف کړه نو حبیتوین ته نه جوړ شي ښه. خاجی و در اعلا اعیلا و اعیلن او په اعلا کې اعیلا ویلی کېږي دا اعلوو دی، صیغه د اسم تبذیل ده نو اعیلوو اعی
خیال کراله نو وو په یې بدل شو څلورم مقام کې دی نو اعی لات نه جوړ شو یا بعض علما دې سوي چې دا اعیلن پکې وایي لکه والی ځکه چې د دې یې د تصغیر نه وروسته په دې لام باندې به کسره راوړي نو اعیلون بشي بیا به وو په یې نو اعیلیون بشي په دې کې به د قاضي قاعده وکړي نو اعیلن به ترې نه جوړ شي ښه و حمزه وصل نه ماند حمزه چې وصلي په کوم مقام کې راغلي ابه ساقطیږي چون مرایعتن لکه مرایعتن په امرأتن کې امرأتن کې حمزه وصلي راغلي ده ښځې ته ویلی کېږي نو دا تصغیر د کو دا بدل کې نو مرأتن پاتې څه پاتې شو نو په مرأتن کې به تصغیرو کې میم به مضموم کې ری به مفتوح کې بیا به یې د تصغیر نو مرایعتن مرایعتن چې کله تی تانیسی په آخر کې راغلی وه نو بیا به دا حمزه د یې نه وروستو هغه غم حرف چې راغلی په هغې به فتحه راوړي په هغې به څه راوړي مرایعتن چې ثقل پیدا نشي وگاه در ثلاثی هر چه زاید است بیفگنن او کله کله په ثلاثیو کې هر حرف چې زاید وي اب ساقطیږي چون صریفن در مصرفن و مصروفن لکه دا ټکي صریفن مصرفن صيغه د اسم فاعل د باب تفعیل نه یا صيغه د اسم مفعول د باب تفعیل نه مصروفن صيغه د اسم مفعول د مجرد نه دینه به دا زائد ټول ټکي لري کې سواد ری فی به پاتې شي پاغي کې به تصغیر وکړي صریفن به پکې ویخه و ایرا تصغیر ترخیم نامند دته تصغیر ترخیم ویل کېږي ترخیم رخم یرخم ترخیم دوم بریدن د لکۍ کټ کول نو د دې مطلب دا چې زواید حروف چې کوم دی د یو اسم نه لړکول ښه و بعض عاید محذوب در ثنایی په دوه حرفیزي حرف کې به کلمه کې به محذوب واپس کولی شي نو دوه حرفیزي دا مطلب چې دوه حرفیزي نه وي خو د اعلالاتو په وجه د هغې په وجه باندې په دوه حرفه پاتې ښه چو منید و وعید و بنی و بنیة در مذ و عیدتن و ابن و بنتن په دې کې به وی په مذ کې به دا مذ په اصل کې منذو دی منذو لفظ دی نو هغه نون به واپس شي نو منیذون به شي ځکه د مذ نه فعیل وزن جوړېدل ممکن نه دي او دا وعیدن دا په عیدتن کې دا اصل کې چې کوم دی وعدون دی نو چې د تصغیر دی پکې کو اب واپس راوړي وعیدن به وویښه او ابنون بنون دی حمزه به تلر شي نو بنی 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 ون بنی ون واو یې را ده په یو مقام کې واو دی په یې بدل کې ادغام دی وکړه نو بنیون شو بنتون دې کې به بنیتون وی دا تې د تانیث دپاره خیال کې راله و تای مقدره در مؤنثه کې ثلاثي بود او تی مقدره په هغه مؤنث کې چې هغه ثلاثي وي یا بمعنه ده یا چې کومه دی نو پاتې شوي نحو هنیدتن و عنیقتن لکه هنیدتن یا عنیقتن لکه هندون دی هندون چې کومه دی دا د مؤنث نوم دی دا مؤنث دی تی پکې مقدره ده عناقن مؤنث دی تی پکې مقدره ده نو چې کله تصغیر دی کو نو د هندون کې به هنیدتن وي هغه تا به واپس راوړي تا به واپس راوړي دا تصغیر هم چې کومه دی نو د عوارضو نه دی او دا فرع ده فرع ده د مکبر دپاره او دا تقدیر دا فرع ده د تلفظ دپاره د ملفوظ دپاره مقدر چا دپاره د ملفوظ دپاره محذوف د ملفوظ دپاره چې کوم یو ټکی دی وي هغه ټیک دی ښه نو که چېرته ته دلته کې دا تیم مقدره کې او دې خوا تصغیر هم راولي نو تصغیر یو فرع او دا تقدیر چې کوم دی بله فرع دوه فرعې به په یو اسم کې راشي دوه فرعې په یو اسم کې بغیر د عدم انصراف نه په بل ځای کې نشي راتلی بغیر د عدم انصراف نه په بل ځای کې نشي راتلی ښه و مبدل منه بزوال علت ابدال مبدل منه په سبب د ظاهره کېدو د علت د ابدال باندې چې ابدال علت ختم شي نو هغه به واپس راځي چنانچه در جمع تکسیر لکه به جمع تکسیر کې نحو موازین لکه موازین اینه میزان دی چې کله
د میزان تصغیر دی کو دغه دی کو میوزان نو اعلال به پکې جاری کی واو ساکن ما قبل مکسور نو میزانون بشي بیا چې د جمع ولا کوله نو آغا واو چې تا په یې بدل کړو په میزان کې اب واپس راشي نو موایزین به ویل شي ځکه چې اوس هغه علت ختم شو علت خو داو چې واو ساکن ما قبل مکسور نو په تصغیر کې او موایزین ویل شي په تصغیر کې بس ویل شي تصغیر تا ته دا ویلیو چې ان كانت مدة ثانیة فالواو شافیه کې ویل شي ان كانت مدة ثانیة فالواو کچری په دویم مقام کې مده وا نو دا به په تصغیر کې په چا بدلیږي په واو به بدلیږي کوم ځای کې به راشي شافیه کې که خیري به راشي ښه په اول کې موازین و اعیاد او اعیاد دا اعتراض وارد شو د هغې جواب کوي و عید در عیدون ګوین اعیاد دا په جمع کې او عید په تصغیر کې په عیدون کې به وی تا ملتبس نشود دې دپاره چې التباس رانه شي باعواد د اعواد د جمع سره د عوید تصغیر سره د عودون په عودون کې هلکه دا دواړه چې کومه دی اجوفې واوي دي په مفرد کې د یو وزن دی عودون واو ساکن ما قبل مکسور په یې بدل شو نو عیدون شو او د دې بل وزن دی عودون هغې کې د ابدال صورت نشته تا دا مخکې قاعده وویله چې کوم یو لفظ هغه بدل شوی وي او هغې کې ته تصغیر یا جمع مکسره کې نو هغه به خپل اصل ته واپس راځي ځکه به اصل ته واپس راځي چې د ابدال هغه قاعده به پکې ختمه شي نو په عودن کې قاعده واو ساکن ما قبل مکسور خو په اعیاد کې نشته اعیاد اعواد وایه دلته واو ساکن ما قبل مکسور دی بیا دې اعواد نه دی ویلی اعیاد دی ویلی او په عوید کې په کار دا وه چې په عیدون کې دا تا اصل ته بوتلی وی عودن بیا دې پکې تصغیر کړی نو عوایدون به ویلی کېده اوس عویدون ویلی کېږي وی دا دې ولې داسې کړي په کار خو دا وه چې دا قاعده پکې جاری شوی وی نو دا د هغې جواب کوي اعواد دې ویلی وی عوید دې ویلی وی د عید په تصغیر کې وی ځکه چې التباس چې کوم دی د عودن د تصغیر او جمع سره پیدا نشي عودن کې جمع اعواد راځي نو او تصغیر عوید راځي نو که په عیدون کې هم ته جمع او تصغیر اعیاد او عوید راولي اعیاد او عوید راولي نو بیا به چې کوم دی نقصان پیدا شي التباس به راشي الف ثانیه واو شوت الف چې په دویم مقام کې په واو به بدلېږي که یا یې هماغه قواعد دي خو هغه بل ملا یوه قاعده مخکې ویلي درستو ویلي هغه مخکې ویلي تا ته ما دا ویلي چې ته به د قاعدې مفهوم زوتې مطلب مقصد به زوتې دا به نه زوتې چې دلته 1 نمبر قاعده او هلته 3 نمبر قاعده دلته 3 نمبر قاعده ده او هلته کې چې کوم دی نو 10 نمبر قاعده وه د 10 او د 3 سره دا خو د کتاب تعلق دی زمونږ خو صرف د قاعدې د مفهوم سره چې کوم دی نو غرض دی ښه نو دی وفرمایل چې الف ثانیه واو شود الف چې دویم مقام کې په مفرد کې راغلی دا به په یې بدلیږي که یا زویراب په واو به بدلیږي لکه یې د زویراب کې تصغیر کې زویراب کې دا یې په دویم مقام کې مده ده که نه ده زواد د مضموم کو نو دا په واو اوس بدل شي نو زوی ریب به ویلی شي وثالث یا گردد او که دا الف په دریم مقام کې په یې باندې وبدلیږي کلواوی په شان د واو نحو حمیرون حمی د حمار په تصغیر کې نو حمیر به پکې ویلی کېږي دولیون و اسیدون دا به ویلی کېږي دولی ون دی څه دی دولی ون دی نو دولی ون کې واو هغه په یې باندې بدل شو ادغام شو دولیون شو اسیدون د اسود په تصغیر کې نو واو یې راله واو دې په یې بدل کړ او قاعده وله دلته بله ده دې که د صرف ته بله قاعده هم جاري کولی شي واو یې په یو مقام کې راله اول ساکن دی واو دې په یې بدل کړ خو چونکې دلته د تصغیر صورت دی نو ته به د تصغیر هغه قاعده چې کوم دی جاري کړې ښه
خاجی وقل اسید قلیل دی اسید یعنی تصحیح په دې کې قلیل ده والتصحیح فيه قلیل تصحیح په دې کې چې کوم دی قلیل راغلی ده ښه چون جمع شود هر کله چې جمع شي بله قاعده دو یا در آخر کلمه دو یگانی په آخر د کلمې کې بعد یای تصغیر پس د یې د تصغیر نه آخر به افتد منسیان آخر به غورځېږي منسیان تا ته هلته دا خبره کړه فإن اتفق اجتماع ثلاث یاءات که چرته متفق شي اجتماع د دریو یګانو نو دا ثالث دا یوه به حذف کېږي نسیان نو چې څلوري بیا به خامخا حذف کېږي چې د دریو نه یو حذف کېږي څلورو نه به دوه حذف کېږي ښه مانند عطوی و معیتون در عطواء و معاویتو فکر وکړه خبرې ته عطواء کې ته تصغیر وکړه عین مضموم کا توی مفتوحه کا د توی نه وروستو یې راوړه عطوی د یې د تصغیر نه وروستو الف واقع شي دا به په یې بدل شي او د هغې نه وروستو حمزه واقع ده څه واقع ده نو دا خبره به هم تعالی راشي که د کسرې د تصغیر نه وروستو یا د یې د تصغیر نه وروستو حمزه راله یا واو راغې یا یې راله نو هغه به هم چې کوم دی نو بدلېږي دا به هم د شافیه کې راشي خبره پوه شوې شافیه کې به راشي په خبره باندې پوه شوې نو دلته به جمع شي عطوی سویې ګانې شوې عطویون نو هغه یون به تې د سره لرې شي درېیمه یې ده نو عطویون به پکې وی ښه او معاویتو دا چې کله تصغیر د دې کې نو معای خیال کراله میم باندې خو ضمه ده پخوا راسېده عین باندې فتحه ده پخوا راسېده د دې نه وروستو به یې د تصغیر راوړې چې یې د تصغیر راوړه یې تصغیر نه وروستو الف په یې بدل شه د هغې نه وروستو چې کوم دی واو دی هغه هم په یې بدل شه بله یې خپله ده نو معیتون به شي نو هغه اخري به ترې لرې کړي نو معیتو به ترې جوړ شي ښه و احیون در احوا او احیون به ویلی کېږي په احوا کې دا احوو دی څه دی لاله احوو د حوتون نه ماخوذ دی پوه شي مطلب باندې دا اخري وو په یې باندې بدل شو په مکبر کې د دې وجې نه چې څلورم مقام کې دی نو احویو شو بیا یې متحرک ما قبل په الف بدل شو نو احوات نه چې کوم دی جوړ شو اوس چې دې تصغیر دی کو نو حمزه به مفتوح کې مضموم کې حی به مفتوحه کې نو اوحی وی دا واو د یې د تصغیر نه وروستو راغی په چا بدل شو په یا بدل شو او وروستو کوم دی هغه الف هغه خو خامخا به اوس په یا بدلېږي هغه خو د هغې اصل خو چې کوم دی وو بیا یې ته راغلی و درې یېګانې به شي نو اوحیون به شي څه به شي نو دا درېیمه یې به حذف کې نسیان نو اوحین به ترېنه جوړ شي ښه ونیز د عیسی منصرف شود په نیز د عیسی باندې منصرف دی بتغییر وزن په تغییر د وزن باندې ځکه افعلو وزن ترېنه ختم شو هغې کې یو وصف و یو پکې وزن فعلو اوس چې کوم دی اوحیون نو دا به منصرف وي ونیز د ابو عمر او په نیز د ابو عمر باندې اوحین به وی یا په حالت رفعي کې او په حالت جري کې به د دې اعراب تقدیري وي اوحیون دی اوحیون نو په حالت رفعي او په حالت جري کې زما په یې ثقیله او ابتې لرې کېږي نو یې به حذف کېږي نو اوحین به وی دلته به اعراب تقدیري وي په حالت رفعي کې به اعراب تقدیري وي لکه قاضین کې قاضیین اعراب تقدیری دی که او قاضیان کې اعراب لفظي دی پوه شي مطلب باندې و اوحی یا دا به چې کومه دی لفظي وي اعراب خبره باندې پوه شوې ونیز د بعضې په نیز د بعضو باندې اوحیون به وی په دې کې ادغام مه کوه په دې کې چې کوم دی نو اظهار وکړه نو په حال طرفي جري کې اوحیویو یا اوحیویی نو هغې نه به هغه یې حذف کې په حالت نسبي رفعي او جري کې نو اوحیوین به وي دلته د دې او د هغه مخکې فرق صرف دا دی چې هغه پکې اعلال ادغام کړی دی او ده پکې ادغام نه دی کړی ښه
و احیویہ حالت نسبی کی اعراب بالحرف دے و بعضی احیوی و احیویہ بعض علماء احیوی پکې وای په حالت رفعی او جری کی په وجود د یا باندې چې دا یا با ساکن شي لکه القاضی نو دلته احیوی به و احیویہ حالت نسبی کی و در جمع کثیر تصغیر نشود په جمع کثیره کې تصغیر نه کیږي دلالت کې په ډیروالی باندې او تصغیر په کموالی باندې په قلت باندې و بجایش مفرد آرا په زید دی باندې مفرد داغي کې مستعمل است چې مفرد مستعمل وي یا متروک مفرد نه غیر قیاسی تو راو باسیخه تصغیر کند داغه مفرد به تصغیرو کې پس جمع صحیح بیا به چې کوم دی جمع کې په جمع صحیح باندې که مذکر په واو نون باندې که مؤنث په الف ته باندې ښا چون غلیمون و دویرات و عبیدیدون در غلمان و دور و عبادید غلمان دا فعلان وزن دی دا جمع کسرت ده نو چې کله تا د دې تصغیر کو نه کېده نو دا غلمان دی نقل که مفرد ته غلام دی نو دا غلام تصغیر به وکړي نو چې غلام تصغیر کې د لام نرستو به یې راوړي د یې نرستو د غلام الف راغلی هغه په یې بدل شه نو غلیمون شو اوس سره واو نون راوړه ځکه چې غلام مذکر دی نو غلیمون ووایه او دویرات دا د دار د دور او د دوور تصغیر دی نو د دور او د دوور تصغیر نه کیږي ځکه دغه جمع کثرتی دی مفرد ته به نقل کی دارون دورون دی د دورون به تصغیرو کې نو دوایراتون بشي دوای الف ته باندې به جمع کې دوایرات بشي شي او عبیدون دا د عبادید په جمع کې دا غ لفظ دی چې غیر قیاسی دی مفرد مستعمل نه دی ښا تاول د ځان نه جوړ کړی دی عبدید یا عبداد دا د دې چې کوم دی نو مفرد تا جوړ کړی دی نو د دې جمع چې دی کوله نو عبید د عبدون تصغیر به وکړي عبیدیدون به ووایي ښا یا جمع قلت یا به نقل کې جمع قلت دی جمع کثرت تصغیر کې قلت مفردش را نحو غلیمتون لکه غلیمتون شد د غلام دا د نقل که د غلمان تصغیر کې نو نقل لکه فعلتون تفعلتون دا غلمتون جمع قلت ده نو غلیمتون دی پکې وي و در معا و غیرو و حسبو و اسم عامل جایز نبود په معا غیرو حسبو په اسم عامل کې تصغیر جایز نه لري ځکه دا صفت چې کوم دی نو هغه د اسم دی او د اسم متمکن دی دویمه خبره دا ده چې په معا کې کوم دی دا توغل فی حرف دی دا متوغل یک دا د حرف په شانتي دی بل دا چې د کې دوه حرف دي د دې نه چې کوم دی نو فعیل وزن جوړېدل ممکن نه دي غیرو دا په معنا د الا مستعملیږي او الا چې کوم دی هغه حرف دی او حسبو دا په معنا د فعل باندې مستعملیږي او په فعل کې چې کوم دی تصغیر نه کیږي ښا او اسم عامل بل راواله لکه مثال په تور ضاربون دی اسم فاعل دی عمل کوي اسم فاعل دی عمل کله کله کوي همیشه نه کوي د عمل دپاره جوړ نه دی خو چې کله عمل یې وکړو نو په دغه وخت کې به چې کوم دی نو بیا پکې ته تصغیر نه کوې ښه چنان کې در فعل و حرف و اکثر مبنیات لکه چې څرنګه اعلال نه کیږي په فعل دا اعلال نه تصغیر نه کیږي په فعل او په حرف او په اکثر مبنیاتو کې په دې کې اعلال نه کیږي تب په ضربه کې اعلال نه کې فعل دی تب په حرف کې اعلال نه کې من الا کې دا حرف دی تب په مبنیاتو کې اعلال نه کې مثلا په اضرب کې اضرب دی یا نور مبنیات شو هؤلاء وغیرہ چې کوم د مبنیاتو دغه دي الفاظ دي اما در بعضی اسماء اشارات هر چې تصغیر کول دي په بعضی اسماء اشاراتو کې و موصولات او په موصولاتو کې میں آید دا برازی بزیادتی یا قبل آخر په زیاتوالی د یې مخکې د آخر نه و الف در آخر او په زیاتوالی د الف سره په آخر کې ګوره تا ته دا خبره اوس مخکې وکړه چې په اسم متمکن کې څلور اوزان تعالی د تصغیر جوړیږي خو طریقې دا وه چې په دریم مقام کې به یې سیوا کې دریم مقام کې به
یې سیوا کې. دلته کې موږ دونه تفصیل ځکه ونه کړو چې دا مخکې 2-3 پیرې تیر شوي دي چې اول حرف په مضمون کې او مو وي خو څه داسې په روان سبق کې مو وي، او دریم مقام کې به یې د تصغیر سیوا کې، او وروستو حرف پاتې شه او محل د اعرابي. خو دا اسم اشاره او اسم موصول د دې د تصغیر د جوړولو طریقه د هغې نه بدله ده. هغه دا ده بزیادتي یا قبل آخر، د اخیری حرف نه مخکې یا سیوا کې. بس خیر دی دونه وخت نشته، به دا پوره کوو بیا به وده شو. خیال کراله. او د آخر کې به الف سیوا کې. دلته 2 حرفه سیوا کېږي. 2 حرفه سیوا کېږي چې لږ د اسم متمکن سره مناسبت قوي شي. چون ذیا و تیا و ذیان و تیان الی آخره. لکه ذیا اسم اشاره ده او دا په اصل کې دی ذا. مونږ هاغه وغیره او دا ها پکې د تنبیه لپاره دی. اصل اشاره چې کوم دی هغه ذا دی. نحو امیر کې به راشي کې خیری کوم ځای کې به راشي؟ نحو امیر کې ذا اسم اشاره. اوس دلته کې ته تصغیر کوه نو اخیری حرف پکې الف دی کنه 2 حرف دي کنه لالا. نو اخیری حرف د دې نه مخکې بس سیوا کې یا، او د یا نه وروستو الف راغی، او د یا د تصغیر نه چې وروستو الف راشي نو څه چل کېږي؟ په یا بدلېږي کنه، په یا بدلېږي. نو دا 2 یګانې په یو بل کې ورو منډلې. د دې د ادغام وکړه اخر کې د الف سیوا که نو ذیات جوړ شو. سمه ده مقال دره خبره باندې پوه شوې؟ ذیات نه جوړ شو. په دې خبره پوه شوې؟ تیا تا اسم اشاره دام ده خو د جنۍ دپاره ده. نو په دې کې به د الف نه مخکې یې سیوا کې، الف به په یې بدل کې، الف اخر کې به الف بل سیوا کې، نو تیا به ترې نه جوړ شي. بیا تیانې هم دقه ټکي د الف نونو سره سیوا کا د ذیا سره، نو 2 الفونه به شي، یو الف به نه سیوا کې. خبره پوه شوې؟ یو الف به نه سیوا کې. ابا لر کې بیا 2 الفونه جمع کېږي، التقاء د ساکنانو به راځي. نو تیانې و اولیا دا په اولا کې اولا یو اولا دی او یو اولا دی. اولا تصغیر دی مقصر دی، او اولا دا ممدود دی. اولا سره ممدود دی. نو په دې کې چې تا تصغیر کو د اولا نو اخیری حرف حمزه ده. خیال کراله. نو د دې نه مخکې ته ولګېدې یې دې سیوا کړه او د هغې نه وروستو د الف سیوا کړه. نو هغه د حمزې نه وروستو چې کوم هغه په یې بدله شوله، نو 2 یېګانې ادغام دې وکړو نو اولیا دا ترې نه جوړ شو. او مقصور کې اولیا فقط ځکه هغه اولا دی. اولا صحیح دی. اولا په هغې کې د الف نه وروستو دی مخکې د یې سیوا کړه، د غالب دی په یې بدل کړ، او اخر کې د الف بل سیوا کړه نو اولیا شخه مد پکې نشته. الذیا دا په الذی کې دا موصول دی. نو په الذی کې د یې نه مخکې د یې سیوا کړه، 2 یېګانې جمع شوې وروستو د الف، نو الذیات جوړ شو. په اصل کې څه جوړ شو؟ توالي د کسرات راتله. نو په دې ذات باندې فتحه الذیا یوي الذیا او التیا التی دی هغه هم دقه سي دی. نو التیا شو. و الذیان تسنیه د الذیا جوړ کړه، اخر کې نون سیوا کړه التیان. الذیون دا د الذی د الذیا جمع شو په واو نون باندې. التیات دا د التیا مؤنث ته په الف ته باندې. در الذین واللاتی دا تصغیر جوړ شي په الذین کې، په واللاتی کې. و انیسیان و عشیشیتون و غیلمتون و عصیبیتون شاذ خلاف القیاس دی. دا انیسیان د انسان تصغیر دی. د انسان په تصغیر کې د قاعدې مطابق انیسین پکارو. څه پکارو؟ دلته انیسیان راغلی خلاف القیاس. د عشیشیتون دا د عشیتون، نو دې کې عشیتون پکارو، تصغیر پکې څه پکارو؟ دلته خلاف القیاس عشیشیتون راغلی دی. او غیلمتون د غلمتون په تصغیر کې غلیمتون پکارو، دلته او غیلمتون حمزه پکې سیوا کړي خلاف القیاس.
اصیبیتن دا د صوبیتن په تصغیر کې صوبیتن پکارو اصیبیتن خلاف القیاس ویلې ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله